امام مسلم په مسلم کې، امام نسائی په نسائی کې دواړو دا حدیث روایت کړی دی. اما عائشہ صدیقہ طاهرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، عائشہ مبارکه څه فرمایي؟ هغه فرمایي چې ما حضور مبارک نه اوریدلی دي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما حضور مبارک نه اوریدلی دي چې د عرفی په ورځ باندې چې په خپل بندگانو کې او خپل بندگانو ته رب متعال څومره بخنه او مغفرت او بخشش کا او څومره پزمکه باندې خپل اهل ایمان او اهل اسلام بخي. عائشہ مبارکه فرمای رسول الله فرمایل په نور ورځو کې، ورځ یادې په نور ورځو کې دومره بخنه او مغفرت الله تعالی خپل بندگانو ته نکا څومره بخنه او مغفرت چې رسول الله فرمای رب متعال د عرفی په ورځ په 9 ذی الحجه باندې خپل بندگانو ته بی حساب او بی کتابه لا تعداد زما استا پنیز باندې الله تعالی خپل بندگانو ته بخنه او مغفرت کوي. او بیا فرمایي چې په دغه ورځ باندې د په اسمانونو کې د فرشتو په وړاندې په خپل بندگانو باندې الله تعالی فخر کا. فرشتو ته وایي چې وګورئ زما بندگانو ته څوک په عرفات میدان کې دي، سرونه یې چره ببرسری خړ پړ نور تپش گرمای ته اولاړ، دو عامو کپړو کې خپل ځان راتاو کړی، څوک د کوم ځای نه او څوک د کوم ځای نه راغلی. او دا نورو علاقو کې وګورئ، په نورو وطنونو کې خلک وګورئ عبادت کوي، څوک روژه نسی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا هغه ورځ ده چې اهل السما، چې د اسمان کوم مخلوق دی فرشتي، د هغوی په وړاندې اهل الارض چې د ځمکې کوم مخلوق دی الله تعالی په هغې باندې فخر کا. دا وګورئ تاسو وی چې مې پیدا کوئ، یسفک الدماء دا بوینه تویي، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك، او مونږ چې دې مونږ به دستا عبادت کوو، دستا عبادت لپاره کافي یو. دا وګوره څنګه ولاړ دي، ما ته ژاړي ببرسری په دو کپړو کې راتاو، ما نه د بخنې او د مغفرت دعاګانې غواړي. رب متعال ما او پتا باندې فخر کا. نو دی وجنا خپل ځان په دې ورځ باندې په خصوصي توګه باندې په عبادت کوونکو کې سکړی، په هغې کې خامخا شامل کړئ.